د حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ څادر سوځول. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل سفر کې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ووځو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شوم. ما باندې یو څادر و چې د کوسم یو زیړ قسم په رنګ کې لږ غوندې رنګ کړی شوی و. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې ولیدو ویې فرمایل دا څه دې اغوستي دي؟ ما ته د سوال نه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ناخوښۍ اثر معلوم شو. زه کور ته واپس راغلم. کور والو نغري کې اور بل کړی و. ما هغه څادر په هغې کې واچاوه. دویمه ورځ چې کله حاضري وشوه نو نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هغه څادر دې څه شو؟ ما کیسه واوروله. ارشاد یې وفرمایل زنانو کې دې چاته ولې ورنه کړو؟ د زنانو په سرولو کې خو باک نه و. فایده کې لګي اگر چې د څادر سوځولو ضرورت نه و، خو چې د چا په زړه کې د چا د ناخوښۍ او ناراضتیا ګزار لګېدلی وي، هغه د دومره سوچ برداشت نشي کولی چې د دې څه بله طریقه هم کیدی شي. البته زما په شان نالایقه وي نو نه ده معلومه چې څومره شک شبهې به یې پیدا کړې وي چې دا ناخوښۍ د کومې درجې ده، او پوښتنه خو وکړم چې بله څه طریقه دې اجازت هم کیدلی شي که نه. او نبي علیه الصلاۃ والسلام تپوس خو کړی دی، منع کړی خو نه یم، وغیره وغیره.